یتیم پیدا شو. دې کې دوه حکمتونه علما بیانوي چې نبی علیہ السلام یتیم ولې پیدا شو. نمبر 1 چې ماشوم پیدا شي او لږ په خوب د بو شي نو د خپل مور او پلار پیژني او دی اولنې ټکی زده کوي بابا، خپل مور ته نوم ملي، خپل پلار ته نوم ملي، هر ځای کې چې څوک هم دی بابا بابا په خوله باندې دا الفاظ جاری وي بابا بابا. خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موحد توحید والا و چې د پیدایش نه د نبی علیہ السلام په خوله مبارک باندې احد 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 ټکی جاری چې د بابا بابا عادت په خوله کې ورپرو نسی. د دې وجنه اول ته والد صاحب محترم د دنیا نه لاړ. دویمه وجه چې علماء لیکلې ده مفسرین فرمایي آدم علیہ السلام چې ما زمکه ترالو حضرت حوا علیہ السلام نو دا غینا 1306 سال بعد 6113 سال بعد 6113 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه کې د ربیع الاول په میاشت کې د پیر په ورځ باندې پیدا شوی. 6113 سال بعد دا د ټولو انبیاء او د نبوت هغه زمانہ شو. د ربیع الاول میاشت شو لکه نن سبا ربیع الاول شروع دی. بیا په دې تاریخ پیدائش کې اختلاف دی. هغه وخت کې دا یو طریقه وا چې کله هم څوک پیدا شو نو دا غي د ورځې څه قسم ټایم دا باندې لیکل کېدو، صرف میاش په لیکل کېدا چې فلانه میاش کې دا انسان پیدا شوی. دا اصول تاریخ لیکلي دي. نو د دې وجه نه لیکل شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ربیع الاول په میاش کې پیدا شوی. د دې وجه نه اختلاف پیدا دی د نبی علیہ السلام په یوم پیدایش کې تاریخ کې. نو یو قول بتا سو اوره نهم ربیع الاول، یو قول بتا سو اوله 12 ربیع الاول. خو لیکن دا 12 ربیع الاول چې کم شهرت یافته قول دی، شهرت وته ورکړی شوی دی، دا انتهایی سندن کمزور دی. چرته یو د مفتی فتوا به دې قول باندې را نشي. دا دارالعلوم دیوبند فتوا، د نیو ډوم جامعه اسلامیه کراچی فتوا، د مفتی تقی عثماني صاحب د مدرسې فتوا، د جامعه عثماني د مدرسې فتوا، څومره چې مشهور او غیر مشهور مدارس د ټولو فتوا په یو تاریخ باندې راغلي ده. هغه د اتم ربیع الاول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش د ربیع الاول په میاشت کې د پیر په ورځ باندې خو اتم ربیع الاول باندې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړی دی او اتفاق وګورنن اتم ربیع الاول دغه فتوا مطابق نننه ورځ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش دی باندې چې څومره د رب ذوالجلال شکریا ادا کو، عبادت کو، دعاګانې کو، په نبی علیہ السلام باندې درود پیش کو، کما ده نن ډېر عظیم ورځ ده. زمون استاد پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نن تاریخ باندې اتم ربیع الاول باندې دنیا ته تشریف راوړی او بیا یوم وفات هغه مشهور دی، پای کې د هیڅ اختلاف نشته. 12 ربیع الاول باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی دی کې د هیڅ اختلاف نشته. زمون په بلادو کې اتم ربیع الاول دته شهرت ور نکړې شو، اگر چې دا راجح قول مفتابه دی او 12 تا شهرت ورکړې شو. دا یو مستقل ایجنډا ده. تاریخ کتابونو لیکلي دي، سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې د نبی علیہ السلام مبارک دور کې 63 سال زندگی وا